जागो ए अहले ईमान, रोजे रखो पढ़ो कुरआन, कर दो सबको ये ऐलान, आ गया माहे रमजान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नन د امت مسلمه یو ډیره غټه مجمع به د اعتکاف دپاره کینی. منګه تاسو له هم د اعتکاف د ثواب متعلق یو څو خبرې هغه اوریدل او زده کول پکار دي. اعتکاف په لغت کې په یو ځای کې پاتې کېدو ته ویلی شي، او د شریعت په اصطلاح کې د ثواب په نیت باندې په جماعت کې پاتې کېدل دا اعتکاف دی. نبی علیه السلام مبارک د اعتکاف ډیر زیات فضایل بیان کړي دي. یو حدیث شریف کې راځي، هو یعکف الذنوب ویجری له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. د ګناهونو نه بچ شو، د ګناهونو کفاره ورکوي، او دومره نیکۍ د ده دپاره لیکلی کېږي لکه څومره چې کوونکې نیکي کې د هغې په شان نیکۍ د دپاره لیکلی کېږي. د حدیث نه دوه ځونه معلوم شو. یو ته دا خبره معلومه شوه چې دا اعتکاف کوونکی د ګناه نه بچ شو، نمبر 1. او دویم ته دا معلومه شوه چې دی د اعتکاف د وجې نه د ډېرو کارونو نه بند شو. دی د مریض عیادت نشي کولی، جنازې ته نشي تللی، ډېر د خیر کارونه دی نشي کولی. نبی علیه السلام فرمایي کعامل الحسنات کلها، لکه څنګه چې یو کوونکی څومره نیکۍ کوي، نو دی چې په اعتکاف کې ناست دی، الله جل جلاله دی انسان ته د دغې کوونکي د نیکۍ په شان چې کوم دی نیکي ورکوي. نو که څوک جنازې ته ځي او ده پړه کې راشي، ګوره اعتکاف د وجې نه نشم دی، درته ثواب میلاو شو. یو سړی د مریض عیادت ته ځي، ادې وایي چې د اعتکاف د وجې نه نشم دی، درته ثواب میلاو شو. نو د اعتکاف د وجې نه د انسان ته دومره ثواب میلاویږي چې کوم کار دی نه کې پړه کې هم راشي او یا یو بل کس یې کوي، هم دته د هغه ثواب میلاویږي، ځکه ده د الله جل جلاله د رضا دپاره ځان بند کړی دی. دې وجې نه امام عطا رحمهم الله تعالی فرمای، وایي د اعتکاف کوونکي مثال داسې دی کمثل رجل له حاجة الی عظیم. یو سړی داسې دی، یو غټ سړي ته حاجت دی، او بیا چې دی راشي فیجلس فی بابه، دغه په دروازه کې کینی، او الا ابرح حتی تقضي حاجتي، وایي نظم زما څوک ور حاجت ته نه پوره کړي. بیا فرمایي فیجلس فی بیته، بیا راشي په کور کې ورته کینی، بیا ورته ویو ولا ابرح ويقول لا ابرح حتى تغفر لي، نظم څوک پر زما مغفرت نه کړي، په دروازه کې کینی زما حاجت ته نه پوره کړی، کور ته دن نه ننوځي، نه وځم څوک پر زه د بخښنی نه یم. دا د الله جل جلاله په دربار کې چې کوم دی هغه ناسته ده. دې وجې نبي علیه السلام فرمایي، وایي کوم سړی چې یو ورځ اعتکاف وکړي، دته دومره ثواب میلاوي، دومره د جهنم نه لرې کېږي لکه د ځمکه او اسمان په منځ کې چې څومره خلا ده، د دې په 3 ګونه باندې د جهنم نه لرې شو، مستقل او لرې شو، خبره ختمه شو. او نبي علیه السلام فرمایي اعتکاف 10 فی رمضان کحجتین و عمرتین، د اخر 10 اعتکاف چې چا وکړو دومره ثواب ورته میلاویږي لکه د 2 حجونو د 2 عمرو برابر. یو بل حدیث شریف کې راځي، وایي چا چې اعتکاف وکړو د اخرو 10 ورځو، وایي دته دې ثواب میلاویږي لکه یو سړی چې په بارډر باندې ولاړ دی او هلته جنګیږي، دومره ثواب دته میلاویږي. دې وجې نه علما کرام فرمایي اعتکاف څه شی دی؟ فرمایي تفریغ القلب عن امور الدنیا، د دنیا د څیزونو نه زړه فارغول، وتسلیم النفس الى بارئها، خپل خالق ته خپل ځان حواله کول، والتحسن بحسن حسین، او دغه رنګ چې کوم دی وملازمة بیت الله تعالی، د الله جل جلاله د کور سره ځان لازم کول، د ګناهونو نه ځان محفوظ کول، د الله جل جلاله په دربار کې د الله په قلعه کې دننه ننوتل. اعتکاف ډېر غټ فضایل دي. اعتکاف چې کوم دی ناسته شروع کېږي د ماښام مانځه نه د غروب نه مخکې چې کوم دی هغه به ناسته کېږي. چاله الله جل جلاله توفیق ورکړی
د دې فضایلو د استحضار سره نبی علیه السلام مبارک نه دی پرېښی الا مگر کله چې مکه فتح کېده نبی علیه السلام نه په هغې کال باندې اعتکاف چې کوم دی پاتې شوی دی نور مستقل چې نبی علیه السلام د مکې نه مدینې ته تللی دی نبی علیه السلام د خپلې مدینې په ژوند کې مستقل اعتکاف کړی دی الله پاک د عمل کول توفیق نصیب